بسم الله الرحمن الرحیم. په لاهور کې په یو کالج کې د جنکو غو ویډیو راغلی ده چې هغې په زوره باندې یو جنۍ ته څه نشاور څیزونه ورکوي او هغې راګیره کړې ده. چونکې د هغې کلایمکس هم وشو، د هغې ضمانتونه هم وشو، هغه کالج نه یا هغه سکول نه هم هغه جنکۍ وویستلې شولې. زما په دې ویډیو باندې صرف او صرف دا اواز اوچتول دي چې هغه لیبرل خلک چرته دي، هغه شمې والا خلک چرته دي، هغه عورت مارچ والا خلک چرته دي چې دې باندې اوس هغوی خپل اواز اوچت کړي په هر فورم باندې چې وي. د دغې جنۍ دپاره چې کومه جنۍ لاندې هغوی راګیره کړې وه او په زور یې وله دغه نشه ورکوله، آیا د دې جنۍ سره اوس ودرېدل نه دي په کاره؟ دا جنۍ نه ده، دا ښځې ذات نه دی، دا فیمیل نه وه چې د دې سره دا خبرې او دا زیاتې چې کوم ورسره وشولو د هغې خو ژوند ټول تباه شولو. د هغې په باره کې اوس د دې ودرېدل د دې سره حق نه جوړېږي چې د دې په حق کې یو پریس کانفرنس وکړي یا یو احتجاج وکړي چې یاره دا ولې وشو. بل دې کالج ته او دې سکول ته دا ډرګز رسېدلي څنګه وه؟ دې کالجونو یونیورسټیانو ته دا ډرګز رسي څنګه؟ الله مکه که دا واقعه په یو مدرسه کې شوې وه، اوس په یو طوفان راغلی و، په میډیا کې به اوس یو طوفان و او په هغې کې به اوس دا ټولې خبرې را یو ځای شوې وي، وایي بېچاره په مدرسه کې دا کار شوی دی. چونکې دا په کالج کې، په یونیورسټۍ کې یا په سکولونو کې دا کیږي او دا د لیبرل والا خلکو دي، دا همد دقې پوش خلکو والا دي، دا همدقه د مالدارو خلکو دي، دا همدقه د ایلیټ فورس والا خلکو دي. ځکه پې چا غوږه مو نه ګرولو، ځکه ورته چا پروا هم ونه ساتله. او په دې کې که چېرته د مدرسې معمولي شانتې رمز هم راغلی وي، د مسجد پکې یو رمز هم راغلی وي، د مسجد پکې صرف ذکر هم راغلی وي، نو اوس په دې طوفان روچت شوی وي. په مدارسو کې د دې حقله او داسې خبرې او دا عقله مسایل نه ښکاره کېږي مونږ ته. په کالجونو په یونیورسټیانو کې اکثر له طلبا راپاڅېدلي دي، خپل ټیچران یې وژلي دي. د هغې که چېرته مونږ ورکوډ شانتې یو عکس هم تاسو وګورئ په ټولو مدارسو کې که چېرته دا مونږ ته رامخامخ شوي وي. چونکې مدارسو باندې د الله او د الله د رسول د هغې د شفقت هغه نظر خامخا همیشه پې موجود وي او په هغه ځای کې درس و تدریس داسې کېږي چې په هغې کې د بخاري شریف، د قرآن پاک د تفسیر د هغې ټول ذکر کېږي، په هغې باندې د الله پردي وي، په هغې باندې د الله پاک هغه شان نزول کېږي. نو د دې وجې نه هلته ادب دی، هلته اخلاق دی، هلته کردار دی. ټیک ته چې ډېرو مدرسو کې به لساني عصبیت په پکې موجود وي، په هغه ځای کې به مونږ داسې ګورو چې په هغې کې به څه داسې خبرې موجود وي لکه مذهبي منافرات په پکې وي، د جهاد دا نوم به په غلط طور باندې استعمالیږي، خو هغه به په ګنتي کې یو څو نام به وي. خو دا نور مدارس الحمدلله د دې چې دا حفاظت الله پاک کوي او دا چې محفوظ دي، دا په دقې وجه باندې دي چې په دې باندې د الله سوري دي. نو صرف ذکر مې د دې خبرې په دې ویډیو کې دا کولو چې آیا د هغه شمو والا هغه بیبیانې چې کومې خلکو سره هغه شمې بلوي د اظهاري یکجهتي، د دې زنانه سره به دا شمې د هغوی کله بلیږي؟ خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.